بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سید کامران جمال یم ملګرو. یو ځل بیا تاسو سره حاضر یم. په پاکستان کې په مختلفو صوبو کې په مختلفو ضلعو کې ډیر زیات باران شوی دی، سیلاب راغلی دی او تقریبا د NDMA د اعداد و شمار مطابق د 900 د پاسه خلک چې دی هغه په دې کې شهیدان شوي دي. نو دوام اداره چې الله تعالی د هغه شهادتونه قبول کړي او زمونږ په حیثیت قوم د دې مصیبت نه د دې سیلابونو نه روباسي. یو ریکوست خلکو ته چې کله تاسو ته ضلعي انتظامیه راشي او تاسو ته مینت وکړي، سوال وکړي چې اوبه را روان دي، سیلاب را روان دی، ټایم راته موږ چې دې ټایم ته سیلاب راتلی شي تاسو خپل کورونه نه وځئ. نو بیا خپل بلا وجه زد او بلا وجه هغه ناپرستی مه راولئ په خپل ځان کې او بلا وجه د هغې سره هغه تکرار مه کوئ. خو چې هغه ته وي چې یو سیف ځایګي ته تاسو منتقل شئ او هغه ګاډي درپسې هم راولي، نو بیا سیف ځایګي ته منتقلېږئ. یو خبره خو مې راته دا ده، یو سوال مې راته دا دی، ریکویسټ مې راته دا دی. بل سوال او بل مینت دا چې کله موږ په مختلفو په سوشل ایپس باندې او سوشل میډیا باندې راګورو چې هغه خلک کوم چې بالایي طرف ته او سین چې دی سیلاب چې دی مختلف ډکې راوړي دي یا مختلف د خلکو سامانونه یې راوړي دي، سلیفر وغیرې راوړي دي، دا خلک په هغې تیز اوبو کې هغې ته ولاړ دی او هغه شیزونه رانیسي. خدا نه خواسته کو دا سیلاب راغی او دی وړو، نو بیا به خلک دا خلک به دوباره د انتظامیې نه، اگر چې د انتظامیې یو ډېر غټ غفلت دی په دې ټوټل سچویشن کې او سنیریو کې، خو بیا به خلک دوباره انتظامیه چې هغه به بلیم کړي او هغې ته به سپکې سپورې وي. د ما دې خلکو ته را سوال دی چې کله ستاسو جاني کله تاسو ژوندي یې، تاسو حفاظت کې او تاسو بد شئ، نو د هغې علاوه کور هم راځي، دا مختلف سامانونه هم راځي. خو د خدای لپاره د خپل ځان خیال وساتئ، بې احتیاطي مه کوئ، بلا وجه د ځان نه معقولان مه جوړوئ او د انتظامیې سره امداد کوئ. او کوم حرکتونه کوم دغه شیدونه چې تاسو کوئ د ډکې راښکوئ او مختلف سامانونه او ګډې بيزي او مال مویشي، نو دا ستاسو زندګي تاسو په خپله په خطره کې اچوئ. نو زما تاسو دا ریکویسټ دی، دا مې درته سوال دی چې دغه شانتي داسې اکټیویټیز نه ځان لرې وساتئ. د هغې نه علاوه پرون یو په سوشل میډیا باندې یو تصویر ډېر زیات وایرل کېږي، ډېر زیاته وایرل ده چې یو 15 ملګري دي هغه په اوبو کې په منځ کې په یو ګډه کې ولاړ دي او هغه انتظامیې ته خلک مقامي خلک چې دی هغه ریکویسټ کوي او هغه ورته اپروچ کوي او انتظامیه بیا وي چې موسم خراب دی او هلیکاپټر موږ نشو راوستی، هغه خلک لاړو. نو زما په خیال دا د انتظامیه د دې غټه ذمہ دار ده، دغه مقامي KPK حکومت د دې خبرې ذمہ دار دی. دا خبر هم په سوشل میډیا باندې کېږي چې کله لاست ټایم د عمران خان خور چې وه هغه کله په سیلاب کې انښتې وه، نو د هغې لپاره سپیشل یو هلیکاپټر تللی و، هغې ریسکیو کړی و. نو بېشک دا خبره موږ اپریشیټ کوو، خو نه هغه چې د ایلیټ خلکو لپاره دا سهولت موجود دی، نو آیا د هغې 15 ملګرو لپاره د هغې 15 شهریانو لپاره دا سهولت ولې موجود نه دی؟ او اوس وزیر اعلی محمود خان صاحب دا وایي چې ما خپل هلیکاپټر هغې ته ریسکیو کړو. په پښتو کې یو متل دی چې اختر تیر شي نو نکرې ځینې بسر وتمه، چې کله هغه حادثه وشوه او خلک لاړو شهیدان شو، هغې نه پس تاسو راځئ او خپل هلیکاپټر هغې ته ریسکیو کوئ. نو زما په دې ټایم کې انتظامیې ته بیا دا سوال دی چې کله خلک تاسو ته اپروچ وکړي، KPK او ګورنمنټ مې دا سوال دی چې کله اپروچ وکړي نو د هغې د ریسکیو کولو لپاره عملي اقدامات وکړئ، لاړ شئ هلته. د هغې نه علاوه زه به په دې ځای کې الخدمت فاونډیشن ډېر زیات اپریشیټ کوم چې هغې په آل اوور پاکستان کې ډېر ښه سروس ورکړي او خلکو ته ډېر ښه ریلیف پیکیجز ورکړي او د هغه ریسکیو کولو ډېر زیات کوشش کړي. په دې کې د 1112 د الخدمت او کم نوجوانان چې په خپل مدد آپ باندې د خلکو د ریسکیو کولو مدد کوي، د هغې ته د راشن رسولو مدد کوي، زه هغې ته سلوټ کوم، سلام ورته کوم. په اخره کې بیا د پښتنو ته بیا د خلکو ته دا ریکویسټ کوم چې کله سیلاب راشي نو بیا دا غیر ضروري شیزونه کم لومبنۍ ضروري شی ستاسو جان ستاسو مال ستاسو بچي هغې سیف ځایګي ته منتقل کول دي. دا نه چې موږ په سلیفرو پسې ونښلو، په ډکو پسې ونښلو، په نورو شیزونو پسې ونښلو، په دنیایي شیزونو پسې نه، بلکې زموږ لومبنۍ پریورټي زموږ لومبنۍ دا شی په ذهن کې دی چې لومبۍ موږ خپل ځان سیف ځایګي ته منتقل کړو چې موږ کله ژوندي نو بیا د هغه دا ټول شیزونه دوباره زموږ لایف ته راتلی شي. دویمه خبره دا دویمه مسله چې په هغې باندې زه کم از کم خبره کول غواړم هغه دا دی چې زموږ په ضلع بونیر کې په تحصیل ګدیزي کې یو نو مسلمه زموږ خور چې هغه د بل مذهب نه د سکھ مذهب نه اسلام طرف ته راغلې ده. نو په حیثیت مسلمان زموږ لپاره دا د خوشحالۍ او د فخر خبره ده چې زموږ یو سکھ برادري یو کور هغه د اسلام نه متاثره شوه او راغلې ده. خو
دلته یو څو سوالونه بیا نور هم دي چې په کومه طریقه چې هغه اسلام قبول کړی دی آیا زموږ په معاشره کې زموږ په روایتو کې هغه طریقه چې دا هغه اکسپټیبل ده. بیا دا هم سوال راځي چې آیا د صرف د خپل جرم د پټولو لپاره یا د خپل ځان د سیفټي او د پروټیکشن لپاره د اسلام نوم استعمال کړی دی کنه نورې هم داسې طریقې کې دي شوي یو ډیسنټ طریقې کې دي شوي چې په هغې کې انسان یا بالفرض زه به کم از کم دی ووایم چې زموږ د خو د اسلام نه متاثر وه او د اسلام قبولول غوښتل نو دی یو لیټر لیکې شو خواته د خانه په هغې کې ورکوی شو چې زه اسلام نه متاثر یم زه مسلمانېدل غواړم خو ما ته دا خطره چې زما کور والا ما ته نقصان راورسي بیا به ورته ضلعي انتظامیه یا به ورته پولیسو هغې ته پروټیکشن نه کړی زما خپل ذاتي خیال دلته دا دی چې دی اگر چې مسلمان دی اسلام راوړی دی قبول کړی دی نو ډېر ښه قدم دی خو دی چې په کومه طریقه باندې کومه لارې اختیار کړې ده دا ټیک نه ده دا زموږ د روایاتو لپاره ټیک نه ده او خدا نخواسته که په فیوچر کې داسې کارونه کېږي نو آیا زموږ خلک به دا ایکسپټ کړي. زه به صرف دلته یو وړوکی مثال دا درکړم چې هغې دلته په حیثیت اقلیت دی که په انډیا کې په بهارت کې زه دا ووایم چې د مسلمانانو سره کوم ظلم کېږي د هغې مسجدونه چې دی هغه شهیدان کېږي یا د هغه مسلمانان زموږ خویندې چې دی هغه په زور سیک هندو مذهب ته کنورټ کېږي نو د هغې دپاره خو مذهبي طور پر دا یو ښه خبره ده او هغه په دې خوشحالېږي خو موږ هغه هم کنډیم کړو موږ په هغې کې هم دا خبرې کوو چې دا طریقه غلطه ده دا په زور باندې رخ کېږي خیر دی خو په خپل د خپل بیان دا دی چې دی اسلام نه متاثر شوي دي. بله د ټولو غټه خبره په کوم ځای کې چې زه یو شدید د خپل خلکو نه یو ډېر غټ اختلاف ساتم چې زه ډېر یوت کې ډېر کسان ګورم چې زموږ د هغې خور یو تصویر پوسټ کړي او په هغې ته بیا لیکي چې ویلکم ټو اسلام. زه بار بار دا خبره کوم چې هغې مسلمانان شوي دي الله دې هغې ته په ایمان استقامت نصیب کړي خو په حیثیت مسلمان په حیثیت پښتون آیا موږ دا خبره په خپل ځان باندې راولو موږ سوچ وکړو چې خدا نه خواسته موږ د خپل خور د خپل لور د خپل کور کې د یو فیمیل تصویر په سوشل میډیا باندې داسې پوسټ کوي شو یا د هغې نه علاوه د هغې خو ټیک ټاک خو اسلام راوړو خو د هغې خپل فیملی هم د مورې هم د پلار هم سیریس بیمار دی نو چې په هغې باندې به څه تېرېږي نو موږ لا دا نه دي پکار چې موږ د هغې خور تصویر بار بار په سوشل میډیا باندې پوسټ کړو او د هغې د کور د مور او د پلار په زخمونو باندې نورې مالګې هم ولرو. موږ نه پکار دی چې دې خور ته اوس دې اسلام قبول کړی دی هغې ته موږ پروټیکشن ورکړو د هغې موږ خیال وساتو د هغې موږ نمایندګي وکړو. په اخره کې یو بله خبره زه په دې باندې کمنټ کول غواړم چې په سوشل میډیا باندې یو ډېر غټ بحث سټارټ دی چې عمران خان د سلمان رشدي په سپورټ کې بیان ورکړی دی چې د هغه چې کوم قتل حمله پې شوي دی دا غلط شوي دي او زه به صرف دا ووایم د عمران خان د هغې نه پس وضاحتي بیان هم راغلی دی خو زه د عمران خان سره په دې خبره باندې اتفاق ځکه کوم عمران خان وایي چې زه د هغه خلاف یم خو په هغه باندې په کومه طریقه د سزا ورکولو یو عام شهري راځي او په هغه باندې حمله کېږي زه د دې خلاف یم. زه د عمران خان سره په دې خبره باندې بلکل اتفاق کوم. زه بالکل دا وایم چې موږ به هېڅ مسلمانان دا زموږ ایمان دی چې ګستاخ ته په دې دنیا کې د ژوند هېڅ حق حاصل نه دی. حکومت وخت ته دا پکار دی چې هغې ته سخت نه سخت سزا ورکړي باید دا چې هغې ته سزای موت ورکړي پنسي ول ورکړي خو زه د دې خبرې بالکل په حق کې نه یم چې یو انفرادي عمل وشي یو سړی راباسي یو فرد راباسي او په یو سړي باندې اټیک وکړي که داسې دې خبرې ته موږ جسټیفای کوو نو بیا به یو سړی راباسي ذاتي تعصب نسلي تعصب یا د کاروبار بس هغه باندې یا ذاتي اختلاف په وجه باندې به یو کس راباسي او بل سړي باندې به د کفر ګستاخۍ فتوی لګي او هغه به قتل کړي د دې سره په ملک کې او په معاشره کې انتشار پیلېږي نو زه بالکل د عمران خان په دې حق یم. زه دا خبر هم وایم چې ګستاخ ته سزا میلاو شي خو زه چې دا د سټیټ کار دی دا د ریاست کار دی ګستاخ لا سزا ورکول نو په آخر کې ستاسو نه بیا